أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یعنی زه په هیڅ نه پوهېږم د قرآن شریف چې کوم لنډي صورتونه دي لس، نو هغه ماله په یادو باندې راځي. نو زه اریان ستا د حافظانو ته یم جان حبیبه چې تا بېګا د حافظانو ته وویلې چې یاره دغسې ته پکې لږ یو صورت ووایه. د قل هو نه شروع کړله چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ټیک ده، دا خو مونږ په منځه کې او دا خو لکه مونږ بس بار بار صورت وایو، دا خو هر چا له ورځي. نو پکار دا و چې ستا د حافظ صاحب چې دی نو څه داسې د لنډو صورتونو کې داسې یو صورت ویلی وي، مونږ به وایو چې یاره دا حافظ دی. حافظ چې کوم دی په دوه قسمه دی. یو حافظ چې کوم دی د قرآن حافظ دی، چا قرآن په یادو باندې یاد کړي وي هغې ته حافظ وایي. یو حافظ چې کوم وي هغه په سترګو او معذوره ته وایي. دا چې کوم کسان تا سره ناست دي دا چې کوم دي نو دا صرف په سترګو معذوره حافظان دي، ځکه چې هغوی له لنډو صورتونو کې یو صورت هم دله داسې نه ورته والناس به یې ویلی وي، که اوږد صورت یې نه شو ویلی. بهرحال زما دې خبرو سره کار نشته، خو هسې دونه مې وویل دوی د علم په باره کې ما ته دونه معلومات وشو چې یاره دا په سترګو معذوره حافظان دي، نور داسې څه تجربه نشته دي. یعنې بله خبره دا ده چې ته دعوت خبره کوې نو دعوت داسې نه وي. دعوت چې دی که نه څنګه ته خلکو له دعوت یې ورکوې. یاره علي شاه دا زما ملګري دي او دې کې ته چې کوم یو ستا خوښ شي نو ته ووایه. بیا دې پکې د بچو خبرې هم شروع کړلې او بچو ته هم پکې لاړې ووتې. دې ته وایي طنز، خندا. دا تا یوه خندا وکړله په مونږ پسې، او خندا چې ده نو هغه بیا هغه داسې ګناه دې کړې ده چې څو پورې ته مونږ نه معاف کړې نو الله تا نه معاف کوي. چې ته مونږ نه معاف کړې الله تا نه معاف کوي. د الله چې دې څه مطلب مونځ دې ونه کړ، روژه دې ونه نیوله، داسې نور دا دې رد کړلې نو بیا دې الله په هغې باندې معاف کوي. دا د الله خپله معامله ده. او چې کومه خبره دغسې وي چې لکه دا څنګه چې تا بېګا خندا کړې ده، طنز دې کړی دی په مونږ پسې، نو په دې چې مونږ نه معاف کړی نو الله دې نه معاف کوي او مونږ خو دې نه معاف کوو. دا ټوپۍ ما د دې سر نه کوزه کړه دې دپاره یا پروردګاره کم سړی چې مونږ پسې خندا کوي، کم سړی چې په مونږ پسې کنځل کوي، کم سړی چې زمونږه مطلب دا دی پیشیشه خپې وهي ذلیل کوي، نو یا الله ته تباه و برباد کړي او مونږ یې په ورځ د قیامت هم نه معاف کوو. نو بس مونږ خو دې نه معاف کوو او چې مونږ دې نه معاف کوو نو الله دې هم نه معاف کوي انشاءالله. چې همدغسې ده چې الله خپله فرمایلي دي، نو دې کې بیا تبدیلی او دغه نه راځي، رد و بدل. چې تا یو طنز کړی دی، خندا دې مونږ پسې کړې ده او د دې سزا به تا ته میلاویږي او ضرور به میلاویږي د الله د سیډه. والسلام.